الرحمن الرحیم دا العلل دی علی ابن مدینی رحمه الله چې د 161 کې پیدا دی او 264 کې 234 کې وفات دی. علی ابن مدینی وی دا نمبر دی نو دی وی 22 نمبر دی کنه. وکانه عالم الناس بهؤلاء من اهل کوفه ممن یفتى بفتواهم. ګوره دې تقلید شخصي ثابتې دا علی ابن مدینی محدث دی لیکن ګوره دې تقلید شخصي ثابتې. وکانه عالم الناس بهؤلاء په دې کې غټ عالم چې د اهل کوفینا ممن هغه کسو یفتی بفتواهم ويذهب مذهبهم چې هغه په فتوا د فتوی باندې ورکولا ويذهب مذهبهم د په مذهب له هغه عامشو ابو اسحاق او عامش اعلم الناس دی غټ عالم دی. دغه مبارک وی امام عامش مبارک رسو بز تفصیلی باس کوم پاغمانه چې عامش تبه مصحف لکا په قرات کې په میراث کې او په ذہانت کې لکه ډیر تیز ولکه د ډیر دنګ او قداور انسان. عامش وت زکوي چسترګو کې لغونی فرق هو د عالم الناس ممن مزاها اولای یعنی هغه کسان چې هغه مخ کې تیر شي غیر رجل سوادي یو سړی نه لکه اصل کتاب کې راغل دي. ولم يلقى العامش انها منها اولای احدا او ملاقات نه کړي عامش منها ولاک سن اچا لقیا ملاقات کړي د سره اسحاق چې یو دغه اسود بن یزید دی مسروق دی عبید سلمانی دی اور عمر بن خبیل دی. ولم يلقى القما ملاقات سره قمن دی کنه خارج نو دا علت د تخی چکوز دا سی روایت راشي چې باقي دو ذکر وی نو دلته خو دی وی چې دوه ملاقات نه کړي نو تاسو به علت معلوم شي چې سړی د دوه ملاقات شوی نه دی. لک 23 نمبر کې ګورای ومن بعد هؤلاء سفیان الثوری او د دینه بعد چې سفیان الثوری دی کان یذهب مذهبهم اغبهم ددو په مذهب باندې روانو او یفتی بفتواهم او فتوا به ددو فتوا ورکړه دلته تقلید شخصي او کړی. او 24 کې ومن بعد سفیان او پس هغه نه سفیان نا یحیی ابن سعید قطان دی دا جرح او تعدیل ابن کان یذهب مذهب سفیان الثوری دیوم دی مذهب به اختیار د سفیان الثوری او اصحاب عبد الله او دارنګ دا چې مذهب چې هغه د عبد الله ابن مسعود اصحاب یعنی شاګردان لکا. دا سفیان ثوری چې د پیدا دی دغه کې 97 کې یعنی ولس کال بعد ابو حنیفه نه پیدا دی. 25 کې ګوره واصحاب ابن عباس الذين يذهبون مذهبه ابن عباس شاګردان واورا چې هغه ابن عباس په مذهب باندې روانو ويسلكون طریقه دغه په طریقه به چلیدل. نغه ګوره کم کسان دي کو اطوا د بوم تقلید کو طاووس مجاهد جابر بن زید و اکرمه و سعید بن جبیر نو دی ټول به تقلید کاو د چا د ابن عباس فتوی باندې فتوا ورکړه او دغه تقلید به کاو. نو فعلم هؤلاء په دې کې غټ عالم سعید بن جبیر او اثبتهم فيه او دا ډیر اثبت لك دا سعید بن جبیر هغه او اخر دا هغه انسانو چې دا دغه وجلیو حجاج بن یوسف په زمانہ کې حجاج بن یوسف په زمانہ کې امام یزدی لیکل دي چې سو علما رپوشي لکه متوارین من العلماء ډیر علما دا شر پوښو دي غنا سختونه یو پکې ابراهیم نه یو د سعید بن جبیر نو د خراسان نه گرفتار نو چې کله د گرفتار کړه هغه ځین راوستو نیوزه کې سمعه والکا د نصارا او عبادت خانه وا نو الته د بار داسې وټړو داسې یو دغه تا جانور تا چغا منظره والکا او بچو والا وا اوګیما والکا هغه اوګي ولک نغه ته د داسې تړلې وګرځاو چې د بد شپې اوخري لکه دوی ادو په خپل سومان کړنو نو سمعين چې بل کل ناغه د نسواراو چې کوم مشر هغه عالم هغه قتل نو دا منظره راغله د داسې بین کو کتبه دته یې سنوي چې سنوي نو بس هغه پیښ چې د الله ولی د نیک سره دی نه هغه اسلام راوړو بیا کسان ته د آزاد کې موږ د آزاد غو نه ما آزاد ما ورسوي کله حجاج بن یوسف ته ورساو تړلې ولکا نو بیا بده د هر معاملې کې د آیات نه استدلال کولک نو چاوي چې د مخ قبله نه باور بیا دی وجه نغي فول وجه شذمک اينما تولوا فثم وجه الله کله مخ ولکته کوي چې د مونږ وجود منها خلقناکم فی انیدکم نه هر آیات باندې آیات نه استدلال کو یعنی د قران ډیر غټ عالم او د ابن عباس شاګړو او په خپل ابن عباس وی چې تاسو کې سید بن جبیر شته نو مان به تاسو مکوئ دا غټ عالم دی دې گرفتار کړو نو دې چې کله وجه کنه
دې چې کله وجو نو په دا وخت د دعا وکړه اللهم لا تسلط على احد من بعدي یا الله دې مان بعد دې په چا من مسلط نه کې حجاج بن یوسف نو ټیک چې څنګه دې اوجه شهید کو نو په 15 ورځې بعد بیا حجاج بن یوسف یعنی 95 هجری کې د رمضان کې چې د وفات شله کا ولی وفات شو پاغه مانی یو دانه او خطه بیا بدن سور شو بیا به ډرکار आवाज نو شاګرد په خپل ځ خیمه ته دن نشلم په مکه کې نو د ډرکار आवाज کو او چغه وکړي ایمالی و مالک یا سعید ابن جبیر مال سو تعالی سو یاسمین مات ولی وجلی هغه دا دومره 1,20,000 کسان هغه وجلی هغه په نور مرګ باندې دومره پریشان شوم لکه د دې پریشان شوم او د دې نه بعد بیا د 50 مسلط نشو په دمن الله دانو خجلا او حجاج بن یوسف 95 هجری کې چې 15 ورځې بعد دنا وفات شو او دا سعید بن جبیر چې کوم کنه دته به شقی بن قصیر ویلک سعید باندې نیکبخته نلته به شقی وی جبیر باندې پټای نو قصیر به مطلب پټای ارتاوا شوی واثبتهم فيه او د اثبت الناس فيه په خلقت ابن عباس کې دا سعید بن جبیر او سعید بن جبیر چې هغه قصته لکه چې اغم لکه د الله پلار کې د شهادت لپاره چې د خپل تن ورکو او دارنګه هغه تنه او بل خپل جسم د الله په لار کې ورکو نو د دې نه دا معلومه شلا چې دا د علل کتاب دی چې دا کسان د دون روایت کوي نو ګور د ابن عباس شاګردان دادي د سفیان شاګردان دادي د القمه شاګردان دادي او دارنګه چې بیا د دو په فتوی معنی د په اجتهاد باندې چلیږي نو اوس یو سره برعکس دي نو ته په علت معلومیږي چې بای دا خود روایت نه کېلک او ته تاریخ نه پته لګي ځکه تاریخ نه ارس چې پته لګي چې تاریخ سړي تخیل کا عبد الله مبارک کوئی چې کلا خلکو دروغ شروع کړو په حدیثو کې نو صوفیاو دروغ شروع کړو نو موږ د تاریخ نه کار واغست بیا نو چې تاریخ نه کار واغستو نو بیا موږ دورا ونی ولک واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین